زه دا وایم چې زما پلار ډېر زیات بیمار دی د ګردو، بس موږ سره دې مدد وشي. نه سړی خو به دې څه غواړي چې څه خو وې که نه بس چې تر دې وخته پورې سم نشته نه جي تر دې تاسو وایي چې کپړې هم پردی دي که نه او جی یا د دې دا جامې پردې دي زمونږ دا پردې دي دا پیزار هم پردې دي بس دقه کور له چې راغلو هغه خوا دې خوا به لکه خو لکه سره له راکوي نه. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره امداد جاري ساتلی دی. دا کم خاندان چې زما په څنګ کې ولاړ دی دا بابا دا د ګردو بیمار دی د دې نه مخکې د ځان سره زوی راوستی و هغه هم بیمار دی خو اوس دې ویډیو کې شامل نه شو هغه هلته پاتې شو هغه سره چټونه هرڅو خو د دې لورکۍ یې واده دی یو هفته پسه او د لورکۍ دې وخت کې دا کپړې چې کومې چولي دي نو دا هم پردی دي بلکې لڼ به دا راشو د دې ماشوم دی دغه ته به وګورو بچي دا چپړه لږ وباسه که نه دا د دې ماشوم چې کوم دی نو دا وګوره دا چپړې دي نو غریبي ده د څلورو وروڼو یوه خور دا به څومره ګران وي او دغه خور دپاره پلار هېڅ نشي کولی نو د پلار په اړه به څه تېرېږي داسې د مشره نوم دې څه دی زما نوم راهید جان دی. راهید جان صاحب ویډیو ته څنګه راغلی څنګه ویډیو ته څنګه راغلی ویډیو ته داسې رالم چې ډېر مجبور شوم ډېر د مجبورۍ نه راغلم خدای دې څوک نه محتاجه کوي خدای دې څوک هم نه محتاجه کړي دی ته خو لکه زه ډېر مجبوري رالم چې زما هېڅ درکو نه لګېد په یو طریقه باندې مو په قرض مطلب دا چې قرض هم چا رانه کړه نور څه ونه شو بیا راته چوي چېرته داسې هلته ورشه نو چې زه دلته رالم او ستاسو معلومات مې وکړو نو تاسو له مې ځان روسو نو الله دې وکړي چې ستاسو را سره څه دغه کولی خلک درته ریښایو چې هغوی د سره امداد وکړي ته څه بیمار یې زه خپله ګردو بیمار یم ما ګردو مسله ده او هغه زوی دی چې اوس راوستی هغه باندې درد راځي هغه هم د ګردو مسله الټراساوند ورسم ماته کړي دي ستا څو بچي مړه شوي زما دوه غټ غټ بچي مړه دي دوه غټو بچي اوس اوس یې درې زامن دي مې بس لکه دوه مې دا بچي دي یو دغه یو دی یو دغه دی نو بس هم مزدوري کوي زه ورسره هسې هغه ټک پک کوم چې کولی شم خو کوم چې نشم کولی بس پروت یم ورته ښه بیا د څلورو خویندو یا ستا یوه لوره څونه ګرانه ده ډېره ګرانه ده ډېره بس انتهایي ګرانه ده څه دې ولې کړي ولاک اسم یې مولی کړي او نیټه دې ورکړه نیټه مې ورکړه دونه مې څه نه کړه ورته مې زما وس نه کېږي مې بس دقه لور مې ده او مې هېڅ وس مې نه کېږي خو ملک پښتو بیا راته د خلکو وایي چې تا ته پیغور کوي لور ته ولې پیغور کېږي نه چاله چې ورکړه هم غریبانان دي هم غریبانان دي خو مطلب دا چې خامخا پیغور خو خلک کوي که نه دې پیغور نه دی ګرانو کتونکو دې پیغور ودونه دومره ګران کړل او دا د هلک کور والا نه کوي خو دا درېیمګړی نه دی دا د خلکو له وسوسې په دې اړه کې واچي داسې ده خورې هلو بس دقه وایم چې زما دغه لور ده یو دې لپاره را سره امداد وکړي ډېره عاجزي مې ده فقیره یم هېڅ درک مې نه لګېږي بس اوس یې واده دی دې لپاره لږ سامان پکار دی ناوې چې کوم سامان یې بس هغه به له وکړي نوره ښه بې وسه یم ښه رغه یم خو بس د دې لپاره ځکه کوم چې دا مې یوه لور د ماشومه ده یوه لور ده یوه لور مې ده نه هېڅ هغه مې نشته دی ډېرو پسې وګرځېدم چا راله رانه کړې قرض هم چا رانه کړې خپل هم رانه لاس اغوښتې پردو مه بس غریبي مې ده ډېره زیاته بس دغه مې هغه دی چې ما سره څوک امداد وکړي چاله چې ورکړی خپل دي دي نه پردي دي هغه بالکل پردي هلک دي خپل نه دي پردي چې ته به څه وایې زه دا وایم چې زما پلار ډېر زیات بیمار دی د ګردو، بس موږ سره دې مدد وشي. نه سړی خو به دې څه غواړي چې څه خو وې که نه بس چې تر دې وخته پورې سم نشته نه جي تر دې تاسو وایي چې کپړې هم پردی دي که او جی یا د دې دا جامې پردې دي زمونږ دا پردې دي دا پیزار هم پردې دي بس دقه کور له چې راغلو هغه خوا دې خوا به لکه خو لکه سره له راکوي نه هېڅ هم راله نه راکوي پرون یې لا دغه کړي دي چې ډوډۍ نه به نو اوړی راله راکړل لږ شانتې ځان له یې پخه کړي او نور را سره څه امداد داسې نه کوي نو مشر لکه ته ماته ووایه چې دونه کم عمرۍ کې بچی لږ وخت به دې ورکړه داسې یاره بس وخت هم ورکوو خو هغوی هم صبر نه کوو بیا چې رای کوې او رای کوې او رای کوې بس پیدنه هم مخکې کړې وه او لکه پس په واده وکړو چې تاسو کله وایي اوس وایي چې نه موږ واده کوو نو بس خامخا اوس په دغه کېږي نو ښه زموږ د طرف نه چې کوم دی که نه دا نوې کپړې دي ښه بلکل نوې کپړې دي دا ونیسه دا کپړې ده صحیح ده دا چې کوم دی نو دا وګوره دا بلکل بابا دا ستا دپاره دا کپړې دي صحیح ده دا کپړې مو نیسه ځان سره نوې دا ته ځان سره ونیسه
دا چې کوم دی نو د ټیلپي د طرف نه دغه هم دی کې لوښي هم دي صحیح ده اورې او دې کې نور پیزار هم دی وبه ګورې ښه دا بابا دا ځان سره اوړه واخله او بچي دا ځان سره ته واله او موبایل نمبر دې ووایه زما د موبایل نمبر 0315 59 58 577 0315 59 58 577. ګرانو کتونکو وخت پکې دومره نشته دغه هفته یوه نیمه ده پکې ایغ په نیغه د دوی سره مې امداد کولی شي خو موږ ته څوک وایي چې لوښي مې واغستل دا وله ورکه نو همداسې په دې ویډیو چې مې څنګه دار څه ورکړل د خپل طرفه نو دغه شانتې به وله هغه ستاسو لوښي ورکومه ستاسو به وله نور امانت ورکومه نور امانت ورکومه خو نی نو بابا ته ډایرک هم وایې چې په دې مې پیسې درولېږلې او لور له دې پیار څوک خپله لور وګڼئ چې ښه په دوم دام کې واده شي او زه به سخر کورنۍ ته میم چې دې ښه پوره خیال ساتئ د مجبورۍ نه دې ویډیو ته راغلي دي او چې د الله نه خبره نه پټېږي نو د انسان نه به نه پټوئ نو الله ته هر څه معلوم انسانانو ته یې مښودل اوس خو موږ چېرې سوچ وکړو چې الله به څه وایي زموږ به ژوند جوړ شي او که نه موږ دا و چې انسانان به څه وایي او خلک به څه وایي نو دا موږ بیا د خلکو غلامي کول غواړو نو دا نه دي پکار چې موږ د خلکو غلامي وکړو ځان به د الله تابع کړو او چې د الله نه یو خبره نه پټېږي د انسانانو نه به نه پټو څه پته د چا په نظر کې دا ویډیو لاړه شي او د دې لورکۍ وادو کې د علاج وکړي د یو بل ځوان زلمی زوی دی هغه د ګردو بیمار دی د هغې علاج وشي پردي کور کې اوسېږي خدمت یې کوي او د هغه خدمت په دغه باندې وخت تېروي نو ضرور ورسره مدد وکړي ډېره مننه خوشحاله